هغه پخوا زمانه کې یو بادشاه و هیرودیس یې نامه وه. وایي هیرودیس رور مړ شه نو د هغه نه ښځه پاتې شوه. نو ښځه نوجوانه وه. ښځه نوجوانه وه. نو د هیرودیس ورسره نکاح وکړه، واده یې ورسره وکړه. نو د هغه روندارې یو لور هم وه. نو دې هغې ته هم په ارادې ښې نه وي، هغه رویرې ته هم ارادې ښې نه وي. تاسو ته وایم اوس هم الله دې معاف وکړي حیوانیت شروع دی. ما ته اواز در ورسېده مخکې چې مونږ او تاسو خویندې پرې نه ښودئ. خویندې ما تا نه پاتې نه شو. زما ستا په عقل باندې دومره پرده شوه چې زه خور ته او د خور اندامونو ته ما ته یو کس ووایي قاري صاحب وایي زما کور کې اکثر خور ګرځي نو زه ورته ګورم نو زما بیا شهوت راځي. وټساپ باندې دا میسج ما سره پروت دی، تسلیم نه کېږي راشه چاته اورم. ما وی ظالمه تا خور هم پرې نه ښوده، مونږ خویندې پرې نه ښودې. تاسو ته وایم زما ستا نه خور هم پاتې نه شوه. مړه خو سهار نه به ته په مور هم ورمنډه کې. دا د موستا ولې زه د پیغمبر د دغه نه خبر نه یم که نه زما محترم. وایي خپلې رویرې ته غل شو، هیرودیس رویرې ته غل شو. نو دغه ټایم کې یحیی علیه السلام پیغمبر نو هغه ته چیټۍ ولېږله چې یاره زه د رویرې سره نکاح کولی شم، رویرې سره نکاح کولی شم. هغه وایي دا نشي کولی، حرامه ده، نشي کولی. یو خو اوس ستا لور راځي ځکه ته یې مور سره نکاح کړې ده او بله ستا رویره ده نه کولی، نکاح نه کېږي. وایي خلکو یې کېدای شي دا مسله نو پلار ته ول مسله وړاندې کړه. حضرت زکریا علیه السلام چې هغه ته وړاندې کړه. هغه ته چې زما زوی څه فیصله کړې ده نو حق فیصله یې کړې ده. زما زوی چې دلته یو کس اقامت یې وکړه نو زه خو بیا ویم امیر صاحب د 4 میاشتې مې لګولې په دې اډه کې بار راووتی مې اقامت دی غلط دی، اقامت دی غلط دی. زما والي صاحب ته بیا یاره چې ستا زوی راته دا ووایي. زما پلار ورته چې زما زوی ته څه ویلي دي بلکل ټیکې درته ویلي دي. صحیح خبره درته کړې که ته به غلط اقامتونو کې او زه به ولاړ یم. ته په حي علی الصلاح کې او حي علی الصلاح کې فرق نشي کولی. زه به لمونځونه کوم، ماله چې دا حق نشته زه تا ته دا نشم ویلی. زه د څه شي مولا یم بیا زه چې تا ته حق نشم ویلی. زه ما دا پکې په څه په سر کړی دی بیا دا د دندې دپاره خو نه دی. لکه چې ډېر مولیان ته وګورې چې د دا پکې او جومات نه دنده جوړه شوې ده. تاسو ته پته ده نو زما والي صاحب ورته بلکل ټیکې درته ویلي. نو بیا به مانځله نه راته بل جومات ته مې ودې نه وینم دا جومات کې تخته مې رک شه. هغه ته زکریا علیه السلام ورته زما د زوی چې ته څه ویلي بلکل ټیکې درته ویلي. دا پیغمبر دی، دی زما په عهده او زما په منصب باندې راسي ټیک فیصله یې کړې ده. وایي حتی تر دې پورې وایي هغه د چې کومه ښځه کړې وه هغه کنجره ارامړه ښځه وه، کنجره ارامړه ښځه وه. وایي دې ښځې دا لور پوه کړه چې ورشه باچا له شراب اوسه، باچا له شراب اوسه او چې کله دا باچا خمار شي په شرابو کې او تا نه د ګناه مطالبه وکړي نو ته به تې ځان بند کړي. نو ورته به ووایې چې اله به تا ته نږدې کېږم چې تر کومې پورې د یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام د حلال کړي دي نو داسې نه در نږدې کېږم، نه در نږدې کېږم. وایي ام چې وایي دغه ځان تیار کړ، لور یې ځان تیار کړ، د شرابو بوتل یې ځان ته نیولې، محل کې د ګونګروګارو شرنګار شو. باچا وایي چې څوک دي چې ویې کتل هغه لور یې ولیده، طبیعت یې بدل شو، هغې ورته شراب ور واچول. باچا یو ګوټ شراب وڅښه، ورو ذهن بدلېده حتی تر دې پورې ټول پیکې وو ټول بوتل یې وڅښه. باچا ورو خمار شو، ګویا لور ته یې لاس اچو، رویرې ته یې لاس ور اچو. چې لاس یې ور اچو هغې نه داسې نشي را نږدې کېدی. زما یو مطالبه ده، مطالبه پوره کړه. وایي څه مطالبه ده؟ دا بادشاهي ده له اړې ګړې نه کړم. بادشاه جذبات وکړو بادشاهي ده له اړې ګړې نه کړم. وایي اړې ګړې نه خبره وتې ده د دې دوو پلار او زوی سرونه پکار دي. که د دې سر دې ماله راوړه نو زه به در نږدې کېږم، ورنه نشم در نږدې کېدی. بیا به خلک څه وایي؟ وایي بادشاه د شرابو په نشه کې په جذباتو کې اعلان وکړو چې ماله د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام سرونه پکار دي. جلادانو ته حکم وکړو دا کسان دي چې منډې حضرت یحیی علیه السلام مخکې او جلادان ورپسې تر دې پورې چې د بیت المقدس په جومات کې لاندې کړ. یحیی علیه السلام یې راونیو چې کله یې په چاړه کېښوده د هغه وخت راهبان ورته وایي قسم دی که د دا پیغمبر وینم په مخ ته ځمکه توی کړه نو عذاب در باندې راځي. هغې داسې کار وکړ چې د یحیی علیه السلام وینې ته لاندې خانک کېښوده، چاړې پې کېښوده، د حضرت یحیی علیه السلام نه سر جدا کړه. د ما محترم حلال یې کړي، پیغمبر یې حلال کړ.
چې حلال کې وینه اوس نیولې د خانک کې د دریاب خوا کې واچوله نو چې څنګه په ځمکه هغه وینه واچوله نو هغې جوشونه وال بوډبړکۍ والې ځکه د یو پیغمبر پاکه وینه ده او ظلم وشو یو عام انسان چې سړی حلال کې نو څومره بدلی تا نن د الله نیازبین قرآن کې الله فرمای سیدا و حصورا و نبیا زما رب وایي دا یحیی علیه السلام گویا سرداری خلینو په انبیاو کې چې قرآن کې تذکره ده هغه پیغمبر دی د بیت المقدس په جومات کې حلال کې زما محترم داسې قوم هم شته چې حلال کې وینې واچولې وینې جوش وایي اوس توجه غواړم ما ووی یهود دا د اسلام دشمنان دي یهود دا د اسلام او د محمد رسول الله د امتیانو دشمنان دي ګوره ښه و چې کله وینې ورواچوله اوس پلار پسې وله منډه واله پلار یې سپین ګیري دی منډه هم نشي والی زکریا علیه السلام منډه هم نشي والی جی پیغمبر بیا مخکې دی پلار یې مخکې دی او دا یهود طلاقیان ورپسې دي منډې والې حتی تر دې پورې چې یو شاړه کې یو ونه ولاړه ده نو د زکریا علیه السلام اواز وکړ ونې ته ای ونې زه پیغمبر یم نو ما ته دا ځان کلو که چې زه درننوځم کنې دا خلک مې دغه کوي د ګویه چې ونې ورته ځان کلو که ونې ته ورننوته خو د جامو پولیس کې بار پاتې شو دونه ټوټه بار پاتې شوه نو شیطان ناغې هغې ګرځېدل چې دلته شاړو کې خو دا تشه یو ونه ښکاره کېږي او پیغمبر څه شو پیغمبر څه شو دې ګرځېدل شیطان ولې د بوډا سړي په شکل کې راغی دې ونه کې ننوتې هغه ورته ستا مازخر وی د لمنې ته یې وګوره لمنې پولیس کې به وایي داسې کار وکړي د سر نه پې اره کېږدې او تر لاندې پورې راشئ دې یهودو پې د بره نه اره کېښوده چې کله اره د یحیی د زکریا علیه السلام د سر لراله نو اواز یې وکړه چې ربا زه پیغمبر یم خدایه او دې ما دغه کوي زما رب ورته جمله وفرمایله چې اول دې زما نه دغه نه طلب کو ونې ته دې ووایي چې ما ته کلو که زه الله چېرته تللی وم زه خدای چېرته تللی وم چې دې ونې ته دې وایي چې ما ته ځان کلو که نو ما الله ته دې ولې اواز نه کو ما درته ونه کلو که قرآن کې الله فرمایي چې ان اشد بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل په مخته ځمکه د زیات د ټولو نه زیات تکالیف دا په انبیاو راځي ثم الامثل فالامثل بیا هغه خلک چې د انبیاو ته نږدې په هغې زیات تکالیف راځي گویا زکریا علیه السلام یې تر ویښه پورې اره که زما محترم دا دوه انبیا په دغه باندې قتل کړ او سره خانک کې اچولې دي او د زکریا علیه السلام ټوټې یې راویستې او په خانکونو کې اچولې ورته یې کېښودې وایي هغه دی جي و چې څنګه دا خانکونه د هغه دربار ته رادن نه شو او سرونه پکې د حضرت یحیی علیه السلام سر مبارک او د زکریا علیه السلام وجود ټوټې لوتړې پکې پرتې وې ځکه په اره یې ذبحه کړو هغه لوتړې په خانک کې پرتې وې و چې وردن نه کړه زما رب هم په چلان کې راغی وایي هغه ټول محل گویا هغې ته ځمکه ډډه شوه او الله تبارک وتعالی سره د ټول خاندانه په ځمکه کې دننه کړه ما محترم الله قرآن کې الله فرمایي ان بطش ربک لشدید زما عذاب خو ډېر سخت خو چې مګیر کړم نو هغه سره بیا د دمشق په یو غار کې دغه بند کړ بیا چې د نبی اسلام مبارک د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان چې کله د دمشق جومات ته ننوته جومات وسعت یې کو جومات یې کولاو نو یو غار پکې راووته په هغه غار کې چې وکتل یو صندوقي پکې پروت دی نو دوی وی ګنې په دې صندوقي کې به جواهرات او لالونه وي نو چې هغه صندوقي راکولو که وکتل یو سر پکې پروت دی او هغه سر داسې تازه دی ګویا زرګونه کاله پکې تېري داسې تازه او پوست دی ته به وی ګنې یو انسان نه چا سر کټ کړی دی او هغه سر اوده دی جي اثر ودري داسې هغه ویښته هغه شان وینې پکې پرتې په ګیره مبارکه کې وینې پرتې وي جي داسې پروت او هغې سره لیکلي و هذا رأس یحیی ابن زکریا دا د حضرت یحیی علیه السلام سر دی هغه سر یې د دمشق د جومات سره دی خو بیا دفن کړه ما محترم ما خبره دې پورې کوله چې د ټولو نه زیات نقصان اسلام ته یهودو رسول دی